سلامونه ملګرو، دا ویډیو یو ملګري راولېږه دا کس خو نه زه پېژنم او نه یې څه پیژنم، مجبوري ډېره بده بلا ده. نو د الله د رضا لپاره دې ملګري سره ودرېږئ او دا ویډیو داسې وګورئ. بس 10 منټ شه د ځان علاج وکړم. بل د کور حالات مې هم ګډوډ دی، خو د کور په حالات نه یم. هغه کور څنګه یې تېرېږي. دا بیماري زما ډېره زیاته ده او زه ډېر زیات بیمار یم. نو که د چا څه د وسه کېږي او څه امداد د وسه د چا کېږي نو ما سره دې وکړي چې زه د ځان له علاج وکړم. دې خوا دا زما د کور حالات چې زه خپله په دې هغه کې پروت یم، دې سفر کې پروت یم. دا زما بچي واړه واړه بچي دي، د ګټې وټې مې څوک نشته دی. نو که د چا وس کېږي د الله د رضا لپاره ما سره لږ امداد وکړئ چې زما دا بیماري ده چې زه په هسپتال ته لاړ شم او ځان له پرې علاج وکړم چې ما خدای ښه کړي زه دې بچو له سره وګټم. نو وروره به دغه مې ته یو څو خبرې وې دغه مې سره کولې او حالات هم ډېر زیات ګډوډ دي. دې خوا دغې کې زه اوسېږم، دا زمونږ بس دغه بس کمره هم د هر ساعت سفر دی، دې کې زه اوسېږم او والله هېڅ وس داسې هم نشته دی. بس وروره کوس امداد او څه اوس هم د لاسه کېږي نو ما سره وکړي. ما ډېره زیاته غریبي ده، اوس مې نشته چې ځان علاج وکړم. نو د هسپتال د 10,000 پیسو نه پاتې یم، ما سره دونه پیسې نشته چې زه په هسپتال ته لاړ شم او ځان له علاج وکړم.